اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد اقبال صاحب چیئرمین انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز او د سره چې څونه د مرګري دي د دې ادارې صابر صاحب زموږ ایکس ایم این ای او نور زموږ څونه مشران دي زه د یو نوم کې چې نه والم ټیم کم دی او زما میډیا مرګري او نور ټول السلام علیکم. اوس ما یو تقریر نیمه واورېدو او وایي چې درې نورم تېر شول نا یو خو مې ډېر خطرناک واورېدو په دې منځ کې راغلم خو پته نشته هغه درې به څنګه تېر شوي وي که نه خو اوورال ازمشن دا دی چې زه کله آی جي پریزن نه وم جوړ اوس هم بلکې نو زما هم اول دغه و چې خدای پاکه د غټې بیمارۍ نه مې وساتې او د جیل نه مې وساتې چې زه چېرته جیل ته نشم لاړ که نه اوس مې هم دغه دعا ده او دلته هم چې څونه کسان ناست دي د دوی به هم ټولو دا دعایي چې خدای پاکه جیل نه مو وساتې دا چې کوم ازادي ده چې مونږ ګرځو او صابر صاحب هم چې هلته کوم وخت تېر کړی دی نو امید لرم چې دې په خپله نه وتلی پولیس به وتلی په زور ظاهره خبره ده په څه کیس به څه الزام به یې که نه زه چې کله فیسبوک باندې ورکم زموږ د آی جي پیج دی هغه باندې مونږ کله ریفارمز خبره وکړو او د سهولیات د قیدیانو والا مونږ شروع کړو نو چې درې څلور ووایي چې سر ویری ګوډ ډېر ښه دې وکړل یو څلرم پنځم دانشور بیا یو خبره وکړي هغه ووایي چې سر خدا را په دې قوم باندې رحم وکړي دا جیل تاسو دونه 5 سټار هوټل ما جوړوئ که تاسو دا جیل جیلونه دونه ښکلي کړل نو دا بهر ته به د خلکو ژوند ډېر په غذاب شي چاته به کرایم چې کم دی که نه هغه به ورته ډېر زیات آسان شي چا مړ کول هسې هم اصله ډېره فریلي میلاویږي ډرګس فریلي میلاویږي بل څه میلاویږي نو که تاسو دا جیل دونه ورته ښه کړي نو دا خو به موسټ فیورټ پلیس شي د خلکو دپاره نو بیا زه ووایم چې نه یو بیلنس پکار دی جیل خو هغه آخري دغه دی ځای دی چې لکه هغه نه بعد به اوس بیا ته څه کوې لکه زمونږ قوانین چې کم دي هغه نه بره سزا خو مونږ چاله نشو ورکولی مونږ یوه هغه پانسي چې کومه سزا یې هغه هم ودرېدلې ده او خلک د 15 کالو 28 کالو عمرونه به وو هغه ټایم ورته سزای موت ملاو شوې ده اوسه پورې ګیرې سپینې شوې دوی په جیلونو کې ناست دي هغه اکزیکیوشن نه کېږي که نه بهرحال اول خو خبره دا ده چې زه پنجاب ته په وزټ تللی نو کوټ لک په جیل باندې ډېر زیات دغه کړی و خرچه پې کړې وه شهباز شریف ورله ډېر دغه کړی و کارونه نو ما ورسره گپ شپ لګو ما یې دا ولې وی شهباز شریف خپله دلته پاتې شوی دی په دې جیل کې نو هغه چونکې په جیل کې پاتې و سبا چې وزیر اعلی جوړ شو نو ډېر زیات کارونه یې پکې وکړو وی نواز شریف پکې پاتې دی نو موږ وایو صابر صاحب دی هم خدای راته وزیر اعلی کړي د دې صوبې چې دی په غټ ځي باندې شي نو بیا به داسې وي چې دی به په دې جیل باندې چې کومه ده دغه وکړي زه تیمارګره جیل ته تللی وم زموږ یو سابقه زه بیا نوم نه اخلم منسټر جیل خاناجات هغه جیل کې و نو زه په دوره لاړم نو ما ته هغه ملګرو ډېرې خبرې وکړې چې په جیل کې دا مسلې دي دا دي نو ما ورته وویل دا خبرې په ما باندې اوروئ که په دې منسټر صاحب یې اوروئ زه خو یو څو میاشتې کېږي چې آی جي جیل خاناجات جوړ شوی یم خو لکه دوی خو یو ټایم تېر کړو که نه او دا ځای کتو او هغه جیل هم د په حلقه کې نو ما د جیل هم په حلقه کې دی کور هم ښه ورنږدې دی بهرحال گپ شپ نه علاوه زما یو خیال دی چې انفارچونیټلی زموږ په دې ملک کې ډېرې مسلې په جلوسونو په درنو باندې حل کېږي او د قیدیانو مسله دا ده چې دا درنا نشي کولی او جلوس نشي ایستی دا په پنجره کې بند وي دننه یي که نه د دې که څه مسلې هلته حل کړې حل به شي او که نه د غریبان خو داسې دي لکه کور کې چې ستا څه مرغۍ نیولې ده او په پنجره کې دې بنده کړې ده که دې اوبه او د خوراک څه ورکړل خو صحیح ده او که نه دا غریب خو هلته ستا په اسره باندې ده که نه نو قیدیان هم داسې دي چې دا زموږ د معاشرې عیسایي اول خو زه د الخدمت فاونډیشن ډېر زیات مشکور یم چې د دوی زموږ سره ډېر زیات کوآپریشن دی اوس ریسنټلی پېښور جیل کې مونږ د دوی په تعاون سره کمپیوټر لټریسي سنټر ولګو هغه کې ډېر زیات کمپیوټر او دا شیزونه لګولي دي نو کسانو ته به ټریننګ ورکوي بله دا چې په دې تیر اختر کې ما هسې خواهش جوړ شو ما د قیدیان دي دوی خو د خپلو نه لرې دي نو ولې نه چې دوی ته هم روټۍ میلاو دوی ته هم غوښه میلاو شي د لوی اختر په ورځ باندې که نه او دوی هم داسې غوښه وخوري چاته به راشي کور نه چاته به نشي را ما صبح ډنټانو ته ووې او
زه ډېر زیات مشکور یم چې د جنوبي وزیرستان نه والا چتراله پورې هر ځای کې الخدمت فاونډیشن څاروي بوتل هلته یې حلال کړل او ټولو قیدیانو غوښې وخوړلې که نه بنو جیل کې دوی زما په دویمه درېمه ورځ دوره وه نو دوی یو مخکې حلال کړی وه بل یې چې زه لاړم هلته مو حلال کړو ډي خان کې لکه هر ځای کې که نه نو ورسره به زه به درته د الخدمت کم یو شی دلته کاونټ کم چې دوی موږ سره پکې کوآپریشن کوي اوس په ډرګز ریبیلیټیشن باندې را سره شروع کړي چې هغه باندې ورسره وکړو نو زه ډېر زیات مشکور یم چې موږ سره په جیل کې ډېر زیات تعاون کوي او امید هم لرم چې انشاءالله مخکې به را سره کوي اوس بیا خبره دا راشي چې په جیلونو کې ریفارمز چې کم دي که نه دا ډېر زیات ضروري دي غټه خبره دا ده چې دا ریفارمیټري سنټرز جوړ کړي او ریفارمز پکې داسې وکړي چې هغه کس کم جیل ته لاړ شي که ګناهګار وي او که نه وي خو چې د اصلاح وشي بهر ته راشي ما یو 7.5 مهینې کېږي 8مه میاشت مې شروع ده دلته نو الحمدلله لکه ډېرې کمې دي اوس هم چیلنجز دي چې هغه کول دي که نه خو په دې لږ وخت کې انشاءالله چې موږ ډېرې زیاتې پریزن انډسټریز ولګولې کارخانې مو ولګولې په دې جیلونو کې چې دا قیدیان پې کار کوي او دا څه سکیلز زده کړي او غټه خبره ده چې بیا موږ ورته پریزن ویلفیر فنډ رولز اپروو کړل چې هغه کې موږ دا حکومت نه منظوري واخیسته کابینټ نه چې موږ 100 روپۍ د دې کارخانې نه وګټو لکه را میټیریل به زموږ وي بجلي زموږ ځای زموږ هر څه عقیدي صرف به پکې کار کوي که نه چې کومه فایده موږ ته راشي په هغې کې به 30% چې کومه دی هغه عقیدي ته ځي که نه نو داسې په پنجاب کې هم نشته په یو ځای کې هم نشته په سند کې زه په دنیا په ډېر کم ملکونو کې وي دویمه خبره ده چې بیا زه د دې نه یېرېدم لکه څنګه صابر صاحب خبرې وکړې چې لکه اوس قیدي خو به کار کړی 30% خو به د ده کېږي خو کېدای شي څوک عمله یې ته اخوا دېخوا کړي نو ما بینک آف خیبر ته لیټر کړی دی چې ته موږ سره کښېنه دوی راته ریکویسټ کړی چې موږ د جنورۍ په اوله هفته کې در سره کښېنو چې موږ دا ټولو قیدیانو لپاره په بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړو چې دا پیسې ډایرکټلی ځي د دوی بینکونو ته چې کیش هینډلینګ پکې نه وي یعنی بیا به سبا وایي چې ما ته کمې میلاو دي یا څه دي چې دوی ته ډایرکټلی هلته میلاو شي که نه نو دا هم چې کومه ده موږ د قیدیانو سره چې کومه دی په دې شي باندې لګیا یو زموږ خیال دا دی چې یو سړی دی اوس لکه ته صابر صاحب وګوره دا موږ سره په جیل کې و او صابر صاحب باندې به یو الزام وي هغه رښتیا دی یا نه خو به عدالت ثابتوي خو د صابر صاحب بچي دي هغه کور کې دي نو د هغوی په صابر صاحب باندې حق دی چې دی ورله ښه پرورش ورکړي او که کور ورله بندوبست وکړي تعلیم بل شي خوراک نو زه وایم چې دا قیدیان چې دلته موږ سره په جیل کې یو چې دې ځای نه دې پیسې ګټي او هغه ماشومانو ته یې لېږي چې کم از کم دا فریضه چې کومه ده چې دا پوره کېږي او د هغه بچیانو حقوق نه دغه که نه هغه کسانو هم پروبیبلیټیز دا دي چې هغه کسانو ته د بچي چې دي هغه ته چې څه میلاویږي نه نو هغه هم پروبیبلیټیز دا دي چې دا به راوځي د جیل نه یا دا به راوځي او په کرایمز کې به ملوث شي ولې چې بله خو هېڅ طریقه نشته دویمه خبره ده چې موږ لکه کم کس خو په دغه کې دی په جیل کې هغه سره چې ملاقات له به راتلل د دې کسانو به ډېره زیاته مسله وه مثلا په پېښور کې یو د ډي خان کس راغی او داسې یو جرم ته سرزد شو چې په پېښور په یوه تاڼه کې په ایف آی آر کټ شو او بیا د پېښور جیل ته تللی نو هغه به بیا فیملی په ډي خان کې وه د هغه ځینه به راتلل نو همیشه خو یو کس نه چېرته فیملی ممبر ورسره شي چې زه لاړ شم او دوی سره قیدي سره ملاو شو موږ د جیل خو ملاقات ټایم سهار شروع شي او مازدیګره پورې نو دا کسان به یو ورځ مخکې رالل شپه به یې وکړه دلته په هوټل کې به کمره واخیستله دویمه ورځ به سهار رالل او څه په دیکو به ورته موقع میلاو شوه د ملاقات او هغه کمره صابر صاحب تاسو ډېرو ملګرو به لیدلي داسې اوږده کمره یې دې خوا جالۍ لګېده دې خوا او ګرټینګز دي په منځ کې شور یې دې خوا هم کسان ډېر ناست دي اخوا ناست دي نو هغه اواز صحیح نه ځي نو اشور به ځان او د به خرچه ځانله کې درسته دا دونه کرایه هوټل کې ما ورله بغیر د حکومت د 1 روپۍ خرچې په ټول خیبر پښتونخوا جیلونو کې په ویډیو لینک باندې آنلاین میټینګز شروع کړل که نه هغه دا دی چې اوس هغه د ډي خان فیملی به پېښور ته نه راځي چې قیدي یې دلته دی هغه به ډي خان ته هلته لنډه لاړه شي که پیدلي او که یو 100 روپۍ رکشې ته ورکړي هلته به لاړ شي هلته نه به دې په ویډیو لینک باندې ورته کنیکټ کړي د پېښور جیل او دلته چې د ده کم قیدي دی نو دوی په ویډیو لینک باندې هلته ورسره خبرې کوي نو د دې سره اوس یو قیدي ته چې کومه دی مطلب 20-25 هزار په یو ملاقات باندې او چې تقریبا ځینې خو کسان نشي ورته راتلی خو کم از کم دا لاندې چې دي که نه
دوه ځلې په میاشت کې یو ځلې خامخا ورله څوک راځي نو دا چې کومه دی دا به ورته هلته چې کومه دی ورسره ملاو شي د دوی بیډینګ چې کوم دی بسترې هغه مونږ دا وکړو چې ما په سوپرډنټان لګول دي ما یې جیل کې جوړوی او چې کم کس یې صاحب حیثیت نو کم از کم هغه ته به صفا بستره ملاویږي بستره په 1000 2000 3000 روپۍ نه ګرانه نه او چې کم غریب دي څه وس یې نه هغه له بیا مونږ ورکو خو کم از کم دا بیمارۍ یو نه بل ته پاس کېږي بل نه بل ته پاس کېږي نو مونږ به کم از کم د دې شیزونو نه دغه شو آزاد شو که نه بله خبره چې کومه روټۍ پاتې شي دا مونږ ته فاینانس ډپارټمنټ ټارګټس به کېښودل 2.5 کروړه 3 کروړه روپۍ به د پی سی او نه د ټک شاپ نه او د ډرای بریډ نه جمع شوې دا به ټولې حکومت ته فاینانس ته هیډ یې راکړي دي یا منسټر یې میټینګ کوي نو هغه ته به ملاوی دی ما کیس یوړو حکومت ته مې نه دا شی مه کوئ تاسو نیوټریشنسټ ورله یو مینیو جوړه کړې ده چې یو انسان ته چې هغه په جیل کې د هغه کارونه کم وي لکه یو بهر چې موږ ګرځو ډېر ورزش به وکړو وبه ګرځو خو جیل کې خو کس په بیره کې یا راوځي د هغه خو نیوټریشن کنزمپشن ډېر کم وي نو هغه مینیو ورله سیټ ده خو دنه بیا هم چې روټۍ بد شي حکومت ورکړې وه دله نو داسې به وکړو چې دا د روټۍ پیسې او دا ټک شاپ نه خو فایده دوی شیزونه ترې واخیستله هغه راغلی ده او پی سی او داسې ده نو دا به موږ واچوو ټو پریزن ویلفیر فنډ او هغه چې کومه دي هغه به بیا موږ بیا په پریزنرز باندې لګو واپس مقصد یو کس ته د شوګر مریض دی هغه دوایانې نشي راوړی نو هغه له به دوایي والو یو کس ته هغه سره بستره نشته چا سره کپړې دا صابر صاحب به کتلي تاسو به نور هم چا کتلي ډېر غریبان خلک به کې راځي پولیس یې ونیسي د ده په خپو کې چپل نه وي د سره یو جوړ کپړه وي دویم جوړ ورسره کپړه نه وي د سره بل څه نه وي لکه دا ټول شیزونه ورله هلته بیا هغه سره دوی د اوبو مسله د بل شي مسله نو هغه چې کومه دی حکومت زړه ډېر لوی کو او هغه چې کومې 2.5 کروړه روپۍ به د کال دوی ته راتلې حکومت هغه وی بس خیر دی دا تاسو واپس په قیدیانو باندې لګوئ که نه نو هغه هم اوس شروع شوي دي انشاءالله اوس ریسنټ یو 2 هفتې کېږي نو دا به واپس موږ په قیدیانو باندې لګوو که نه نو د خپل دغه نه د هاسپیټل به د دوی ډېره زیاته مسله وه چې لکه دوی ته میجر سرجریز کېږي بل څه کېږي ما چیف سیکرټري راوستو اوس 13 هفته او سیکرټري هلت مې پې دغه کو که نه او راوغوښتو ماښام یې په هغه ورځ 5 بجې میټینګ دغه کو ما یې سر چې دا کم کسان کم از کم خاص کر دا میلیټنټس یا نور چې د دوی څه اپریشن کېږي چې د هسپتال والا فورن ورله اپریشن کوي دوایانې ورکوي او چې راشي فورن که نه چې موږ په دې باندې کار کوو نو چیف سیکرټري صاحب ټولو ته هدایت ورکړل او چې کومه دی انشاءالله دوی وویل چې په دې کې به ویزیبل امپرومنټ راځي په دې پریزن ویلفیر کې لکه ځینې قیدیان مړه شي امبولانس ورسره پیسې نه چې دی واپس کور ته یوسي نو هغه هم موږ پکې واچول چې لکه امبولانس به موږ ورله کوو او دله نورو څه مسله دا ټولې به موږ ورله حل کوو نو انشاءالله په هغه سلسله کې چې کومه دي ریفارمز لګیا دي ګوره 2 خبرې دي ما اول هم وویل چې لکه ځینې خلک بیا وایي چې بیلنس پکې کېږي په دنیا کې ډېر ملکونه دي لکه چایناز کې دغه کې دی چې قیدي ته څوک روټۍ نه ورکوي لکه یو کوېسچن هم دی دا ملګري چې څونه ناست دي دا ټوله خپله روټۍ 2 ټیمه کور کې خپله به برابروي او که څوک یې 3 ټیمه خوري هغه خپله برابروي قیدي موږ سره جرم کړی دی سټیټ اګینسټ جرم کړی دی یا د سرکار خلاف کړی دی یو ته ماته وایې یو نیب زده کس دی هغه د سرکار نه ډېره غټه پیسه وړې ده د پبلک منی یې وړې ده هغه چې راشي زه یې خپلې ساتم زه یې واله دال دی او دا شی دی دا شی دی نو دا موږ په هر څه خورو عام سړي تپوس خو موږ نه کوو زه خو وایم چې دا هم یو ډیبیټ کیدی شي چې نه د قیدي له موږ پیسې ولې ورکوو او سوري روټۍ ولې ورکوو مفته لکه موږ غریبانو له نه درو 40% خلک د غربت د لاین نه لاندې دي هغه له موږ نه ورکوو ټیک شوه که نه هغه جیل کې چې کوم سټاف وي بل یې هغه له موږ مفته نه ورکوو موږ قیدیانو لکه یو ډیبیټ کیدی شي که چاینا کې وایي چې غل څوک ونیسي چې ازادۍ یې نو چې څه نقصان یې کړي هغه پیسې چې څونه پورې نه ورکړي نه ورکوي چې څوک مړ شي پکې او مړی کې هغه هم چې څونه پورې هغه څه نقصان یې کړي هغه پیسې واپس نه کوي ور دوی ته هغه لاش نه ورکوي که نه هغه سات پورې کوي او موږ ښه ښکلي ناست دي بله خبره ده چې جوډیشري چې کومه ده د هره جمعه ځي او په دې ټولو باندې وزټ کوي یو نه تپوس کوي که نه او واقعي ګوره تا ته زه یو خبره وکړم او صابر صاحب ډېر ښه سړی دی د عزت والا کس دی صابر صاحب د اصلاح موږ ته یو سورس کې دی چې په جیل کې او دی به غلط کارونه نه کوي خو که صابر سره په بیره کې زموږ ډېر داسې خلک دي چې هغه ډېر زیات جرایم کې ملوث دی که نه اوس که موږ ټول ته د صابر صاحب په نظر ګورو هم خو موږ خو هغه ځان سره دغه نه وکړه که نه اوس ډرګز دي دننه تلاشۍ خبره وشوه او موږ کسان پکې زه چې راغلم په دې وخت کې چې څونه موږ ډسمیسل فرام سروس او ریمول فرام سروس وکولې چې په ډرګز متعلق زما یو رای ده زه وایم چې نه یو کس دی هغه ډرګز چې یوز کوي بیا خرڅوي موږ یې راونیسو
او سرکار خپل جیل ته واچي چې ته به دلته نه کوې. اوس هغه سړي ته که زه په جیل کې ډرګز سپلای کوم نو زما څه حق دی چې زه دا کس راونیسم د خپل کور نه، نو زی د خپل بچو سره دې اوسېږي که نه، نو په دې چې به موږ سختي کوو که نه. نو دلته دا صورتحال وي چې لکه ته اوس فروټ سبزي ورته ایلو کې په بنډۍ کې به ځي ډرګ خلک به کوشش کوي، په پیپسي کولډ ډرنکس کې به ځي، په لکه څوک به ټنډۍ ته به وایي چې معذوره دی ټنډۍ ته به واچي، سپلو ته به واچي، لکه باډي پارټ ته ایم سوري زه نوم نشم اخیستی، لکه خپل باډي کې دننه پاسان کوي که نه. نو لکه بیا هغه یو لیولي چې لکه جیل عمله به خامخا څه نه څه سختي کوي چې دا کسان چې کم دي د دې نه، او دوی ته پته چې دا کس دویم ځلی را روان دی، دریم ځلی څلورم ځلی جیل ته راغو او په دې شیزونو باندې کوي. انفارچونیټلی موږ ټیکنالوجیکلی هغه لیول ته رسېدلي نه چې دونه فاسټ سکینرز، باډي سرچز مشین، بل څه بل څه چې دا موږ ته میلاو شي او موږ چې کومه دی په دې باندې دغه وکړو که نه. نو دا زموږ لیمیټیشن هم دي ورسره دي که نه، خو چې کومه دی اوس هم پکې د ریفارم ډېر زیات ګنجایش دی. دا موږ سره پولیټیکل لیډرشپ چې کله جیل ته راشي زه هغه ته وایم چې یاره بس دلته ښه ټایم تېروئ، خو یو دغه مې دا چې لکه ته به انشاءالله امید دی چې څه نه څه ښه کار به ته د جیلونو دپاره وکړې که نه، او چېرته هم چې شوي دي که نه هغه بس داسې دی چې هغه کس به څه نه څه کنیکشن یې. موږ زه یو مثال درکړم، موږ سابقه چیف جسټس وه میډم چې بیا سپریم کورټ جج جوړه شوه، هغه په جیلونو کې ډېر زیات انټرسټ اخیستو، او هر وخت به ما د دې کله به بس موږ ته غوسه شوه، کله به دغه وه که نه. هغه یو ورځ بیا موږ 6 بجې راوختو، موږ ډېر عزت احترام یې وکړو. هغه ووایي چې ما د جیل سره دا کنیکشن دی چې زما والد صاحب ډېر زیات جیل ته تللی دی، هغه په دې نیشنلسټ موومنټس کې به نو هغه وایي چې یو ځل خو داسې و چې جیل نه یو 2 کاله بعد رها شو، لاره کې بیا تقریر وکړو، بیا د لارې نه واپس یې وړو واپس یې جیل ته، او بیا څه ټایم پکې ورک و. نو هغه میډم ورسره دونه لګاو د جیلونو سره چې چاپې به والې ما ته به پته نه وه، هنګو ته به رسېدلی او کوهاټ ته، لکي ته، یو ځي ته بل ځي ته. نو داسې چې دا کوم پولیټیکل لیډرشپ اوس ریسنټلی هم راغی، هغې ته هم ما دا وایي چې یاره بس زه اوس وایم چې تاسو کم از کم په جیلونو به ډېر زیات فوکس کوئ. صابر صاحب نه هم د ټولو نه چې کومه ده دا دغه. خو یو درته زه یو بله خبره هم کوم، د جیل متعلق چې څونه سټوریز دغه کېږي، هر سړی د خپل ځان دفاع کوي، دومره یې هم نه پکې حقیقت که نه، او ډېر شیزونه هغه نه علاوه بدل هم وي که نه. لکه یو خبره داسې ده، ما ته زه دوره باندې تللی وم مانسیره ته، نو ما ته هغه یو افسر وی ما یاره د قیدیان دا شکایت، هغه وی سر داسې وشوه چې دلته یو کس راغلی و، هغه سیشن جج ته شکایت وکړو، نو هغه وی چې ما سره په جیل کې ډېر زیاتې کوي او دا مسله کوي. نو وی هغه قیدي چې کوم هغه به موږ ته هر وخت دا جړا کوله چې دا جوډیشري مې کیس نه پروسس کوي، ما ازادۍ نه ما مړې چېرته کړې، دا جج داسې دی داسې دی داسې دی. وایي چې جج کله زه راوغوښتم نو ما ته ووایي چې دا قیدي خو دا وایي دا وایي دا وایي، ته هلکه ولې داسې کوې؟ ما ورته خسر دا قیدي خو ډېر جنتي سړی دی، لکه ډېر ښه خبرې کوي، رښتیا وایي، زه به د دې خپلې جواب درکړم، خو دې خو ما ته وایي چې جج مې کیس نه چلوي، جج مې دا نه کوي، جج مې دا نه کوي. ویا جج غوسه شو، راته وایي چې مړه هسې غول خوري، دا خو هسې دروغ وایي، دا خو هېڅ داسې نشته. نو ما ورته وایي ستا په کیس کې چې دروغ وایي نو زما په کیس کې دا رښتیا څنګه وایي که نه. نو ډېر شیزونه داسې هم وي که نه چې لکه د جیل متعلق چې موږ څه واورو چې یاره دا به دلته څه دا به دلته څه، خو حقیقت دا دی چې ناپا یو د وفاقي حکومت یوه ټریننګ اداره ده په لاهور کې ده، چې دا سند ځان له اکیډمي جوړه کړه، موږ ځان له جوړه کړه هریپور کې، د ټولو صوبو له به افسران دوی ټرین کول. د ناپا اسسمنټ دا دی چې د سند جیلونه د ټولو نه خراب دي، اول نمبر، پسې د بلوچستان دي، بیا د پنجاب دي، او د خیبر پښتونخوا د ټولو نه ریلیټیولی ښه دي که نه. دا د ناپا زموږ انډر نه ده، په لاهور کې ده، او د انتظامي طور باندې د وفاقي حکومت په کنټرول کې ده. نو د هغوی هغه دا دی که نه. نور خو جیل چې اوس د امریکې جیل ته بوځم نو ته خو به خوشحاله اوس عافیه صدیقه خدای دې رها کړي که نه، هغه څونه چغې، هغه امریکې په جیل کې د امریکا اډوانس ملک دی، هغه کې به دا ټولې مسلې نه وي چې کومې ده صابر صاحب ښیي که نه، هغه ډېر مالداره ملکونه دي، خو هغه هم په جیل کې نه ده خوشحاله که نه. او بلکې صابر صاحب خو زموږ په ټولو نه په ښه ځي کې هغه هم پکې نه دی خوشحال که نه. وکه نه وه که نه چې کله به زموږ د A کلاس او B کلاس والا کم سیټ اپس به و چې لکه وزیر اعظم ونیول شي یا منسټر ونیول شي یا چیف منسټر یا بیوروکریټ دغه لیول والا، هغه به چې مونږ کم ځای کې ساتل نو صابر صاحب هم په هغه ځای کې و که نه، نو هلته هم نه دی خوشحال که نه. نو په بیروکونو کې به څه صورتحال، نو جیل خو مونږ ګوره رایټ ټو اسوسیشن، رایټ ټو فریډم آف ایکسپریشن،
او رایټ ټو اسمبلی رایټ ټو بزنس دا ټول رایټس تا چې کوم دي دا کړټیل شي او دا چې کوم دي ته یو انسان نو اوس تاسو په مزه ناست یې که نه دا ټول خو که ما تا ته ووایې چې دې ځي نه به نه وځې بس هغه ټایم نه به تا باندې یو سکنډ نه تېرېږي هسې اوس ښه خوشحال ناست یو ټول که نه خو که ما درته ووایې نه به وځې نو یو سکنډ نه تېرېږي که نه بله خبره تا هغه ټیوبویل والا وکړه زما درته ریکویسټ دا دی ته دا ټیوبویل راوړه دې ځلې به سوبډن نه ما اوس تا به ډیل کوو مونږ سره په هانګو کې د اوبو د څکلو ډېره زیاته مسله ده نو دا ټیوبویل به مونږ په هانګو کې ولګوو او الخدمت والا تیر ټیم راغلی او ما سره میټینګ وکړو په دې ټولو هغه الحمدلله ټول نافذ شول وکه نه هغه کمپیوټر لټرسي سنټر هغه فارورډ کې هغه باندې کار وکړي نو ما ټولو ته دغه دا دی چې لکه زما خو اوپن ډور پالیسي ده هېچا ته به څه تکلیف نه ملاوېدو کې نو چې داسې څه هم ستاسو پلان ما خپله راځئ او انشاءالله مونږ به در سره پوره دغه کوو مخکې داسې وه چې پریزن بجټینګ او فاینانسینګ ډېر لیمیټډ به لکه حکومت هغسې بیا نه ورکوي شیزونه که نه خو اوس الحمدلله مونږ ویلفیر فنډ جوړ کړو نو مونږ هم پکې کنټریبیوشن کولی شو بهرحال خو یو خبره ده زه تاسو ته به چېرته هم نه وایم چې تاسو غلي شئ په دې جیلونو خبرې مه کوئ تنقید پې مه کوئ تاسو تنقید سره زموږ اصلاح کیږي نن د صابر صاحب نه چې ما کومې خبرې واورېدې نو دا به زه ځان سره وړم او زه به د خپلو کسانو سره پې خبرې کوم چې یاره یو ذمه دار کس دلته و هغه د خلکو نماینده و هغه چې لاړو د هغه دا تاثرات دي نو تاسو راځئ چې په دې باندې کار وکړو که نه نو مونږ به دا پازیټیولی اخلو مثبت طریقې سره به اخلو په دې به مونږ خپل کار کوو انشاءالله او انشاءالله کوشش به کوو چې دا ټولې مسلې چې کومې دي که نه دا مونږ حل کوو که نه نو زه به مخل ماښام هم رانږدو کېږي او تاسو به وختي ناست یې زه خو لږ لیټ رالم معذرت هم غواړم په دې باندې او تاسو به ټیم هم دلته شوي که نه خو زه وایم زه خو یو د انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز ته په دې هم خراج تحسین پیش کوم چې لکه دا یو یونیک ټاپک دی چې دوی په پریزنرز په ویلفیر باندې یو سیمینار کړی دی په دې شیزونو باندې د ډېر زیات ډیبیټ ضرورت دی سوسایټي ته هم پکار ده چې راځي او په دې باندې کار کوي او پکار ده چې موږ د اجاګر هم کو چې سوسایټي په خپله هم پکې څه کولی شي او موږ ایز حکومت یا ایز پریزن ایډمنسټریشن هم په دې باندې څه کولی شو نو موږ له هم پکار ده چې په دې باندې کوو ما لکه څنګه اول خبره وکړه چې دې آر لایک د برډز ان د کیج پنجره کې چې کوم مرغي موږ ساتلي دي دا پریزنرز هم هغسې دي 70% انډر ټرایل دي ډېر پروبیبلیټیز دا دي چې په دې کې به ډېر خلک رها شي راوبوځي هغه به د سره مجرم یې هم نه لکه په هغه باندې به نه ثابتېږي نو کم از کم چې دی موږ سره په جیل کې څونه ټایم پورې پاتې شو نو که موږ د ده خیال نه ساتلی نو د دې مقصد دا دی چې لکه موږ د ده سره ډېر زیاتې وکړو د ده رایټس موږ دغه کړو نو انشاءالله په دې به کار کوو او ډېر ښکلی سیمینار او زه د دوی ډېر زیات مشکور یم چې دوی موږ ته موقع راکړه زه یې انوایټ کړم رالم تاسو سره زما انټراکشن وشو خبرې وشوې او انشاءالله داسې د نورو هم داسې ایونټس ضرورت دی چې موږ یې وکړو او تاسو ټولو ته موږ به انشاءالله ډېر زیات فورث کمینګ به یو او په ډېره ښه طریقه باندې به موږ تاسو سره پارټنرشپ کوو که څوک هم ویلینګ وي یا څه هم طریقه ورته معلومه وي چې دی راتلی شي یو غټ شی به زه تاسو ته پوینټ آوټ کړم چې موږ سره په جیل کې ډېر زیات خلک د وړو وړو جرمانو د وجې هم پراته دي که نه ټیک شو وړې پې جرمانې او هغه وتې نه شي د ده خپل حیثیت نه وي که نه نو دلته څوک هم چې صاحب حیثیت یا ستاسو څوک هم وي که نه نو هغه هم ګوره که ستاسو د وجې چا سره دا خیر ښېګړې کار وشي چې هغه تاسو ورکړي او د دوه کسانو منځ کې صلح وشي او دې راوځي هغه جرمانه دې پې کړي که نه نو زه وایم د دې نه غټه ښېګړه چې کومه ده هغه څه کېدی شي نو دې باندې هم کوشش وکړي چې څه نه څه ورله کولی شي که نه نو باقي به زه بس نور اجازت غواړم یو ځلې بیا ستاسو ډېره زیاته مهرباني الله مو خوشحال لره